دنیا ته به زه د قرآن رسو مکه کې رڼا شو مدینه کې شوه او دارنګې د دنیا په اطرافو کې شوه دیوبند ته راورسېده دیوبند نه مولانا ګنګوهي پکې و ډېر لوی هستی هغه له مولانا حسین علي ورکه رحمه الله او هغه له شیخ القرآن غلام الله خان صاحب رحمه الله ورکه او شیخ القرآن مولانا احمد طاهر ولا ورکه او بیا د هغه دپاره شاګردان او په هغو کې ما غریبه مسغوږۍ ونیوله تر نول تر رڼا راورسېده نو ته خفه کېږې ولې محنت وکړه دا رڼا به الله دنیا ته ورسوي دا نوم یې ځکه وویل بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې چې ابرهه اته یا 12 اوښان د اتیان راوستي وو چې خانه کعبه به ورانه وو ولې هغه یو ګرجه جوړه کړې وه هلته حرم له حج له څه له خلک ځي دلې د حج کوي نو یو کس پکې اور بل کړی و د عربو او سوی وله څوک یو داسې هم کې مات کړی و نو دا خو بېعزتي وه خلک وایي ستا په کور کې به زه اودس مات کړم نو دا غټه کنځله ده او غټه بېعزتي ده نو هغه قصد وکړه د حبشه د باچا نه اجازه وغوښته کله چې وادي المحصر ته راورسېد کوم چې د مینا او د مزدلفې په منځ کې ځای دی نو هلته خپل پړاو واچو او د سمندر نه پې الله ته تکر کې مسلط کړه په پنج او په مخوکه کې به یې ګیټۍ اچېلې وې او دا نیپام بمونه وو چې کله به یې پرې راوغورځول نو دا سړي د کپرې او د کوناټي او د اس او د اوښ دغه نه به ووته ټول یې سوکړه کړه نو دې کې امتیاز هم دا دی چې څوک حتی د شاعر الله کوي مدرسه ورانوي جومات د هغو انجام به دا وي ته نه ګورې څرنګ پیل وکړه ستا په اصحابو د پیل او هغه تدبیر یې له ګمراه که مرغان یې رالېږلي وو ډلې ډلې ترمیهم دغه دی حکایت دی په ګټو سجیل یې ځکه وی چې د دې زخم نه جوړېږي او دا په شان د بوسو خوړلو شو چارپی چې کله بوس وخوري نو شوړه خولې له راولي یا بوساړې یخ ته اوبه ورشي نو نه پکې وشي او هغه بوس دغسې شي بسم الله الرحمن الرحیم لیلاف قریش دا یو سل شپږم دی پس د صورت پیل نه او نهشتم دی پس د صورت تین نه په دې کې ترسید من الدنیا دی او دا بل صورت د مخالفینو دی مخکې ویلي چې مرکز د توحید به ورانوي اوس مرکز د توحید به پرېږدي او د قریشو خاصه واقعه ده دا امتیاز دی جمعې کې به یمن ته تله ګرم ملکونو ته او په وړي کې به چې دی یخو ملکونو ته شام او خلکو به وله دغه کول دعوتونه کول نو الله وایي چې د دنیا دپاره سفر یې کوې نو د دین دپاره یې وکړه لیلاف قریش چې مینه د سفر د جمعې او د وړي دا پې ځای ده د یعبودي دا امین دی په ماقبل کې د دې مینې د وجې نه د عبادت وکړي یا ابن جریر هم ویلي شیخ القرآن صاحب هم ویلي چې لاند تعجب دی تعجب وکوي مینې د قریش مینې د دې سفر د جمعې او د وړي عبادت یې وکړي د رب د دې کور دوه دلایله او خوراک یې ورکړی د ولږې نه امن ورکوي د ایرې نه ارایت الذي کې هم د مخالفینو صفاتونه چې 15 صفات به یو یتیم له بدي کړه ورکوي دیم طعام د مسکین باندې تیزي نه ورکوي بل د مونځ نه غافله دي څلورم ریا کوي پنځم معاون منع کوي او د دې نه تعبیر وکړو ارایت الذي یکذب بالدین چې دا بدلې د عملونو په قیامت کې نه مني او دغه چې د امتیاز هم دغه شو چې دا کوم صفات یو کې ذکر کړو چې یمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یو سل آټ دی پس د صورت ماعون او په نزول کې چې کومه دی نو دا 15 دی پس د سوره عادیات مخکې تقلیه وشوه او اوس تحلیه کوي د 15 اثار صفتونو نه ځان وساته او په دوو ځان کې استه کړه یو دا دی چې موږ کوه دپاره د رضا د رب خپل
او بل قربانی کوا. خلاصه څلور صورت خبرې دي. دو مې نعمتونه درکړي کوثر، او دویم چې ستا خلاف وي نو هو الاکثر. د دې په شکریا کې دوه کاره کوه، مونځ عبادت بدني او نهر د وخت قرباني عبادت مالي. د کوثر پنځلس یا شپاړس معنی دي. د دې نه مراد قرآن دی. وخیر مما یجمعون. او بل حوض کوثر دی چې پیغمبر به په ولاړي او موحدینو متبعینو له به هغه اوبه ورکوي. ربط د دواړو منځ کې دا دی چې نن قرآن د سینې سه ولګوه نو په حوض کوثر کې به دې برخه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. د دې سره نوم دی کافرون، او په اول آیات کې د دې ذکر راغلی دی. او داوی مقاطعه ده د دشمنانو سره. ربط دا دی چې هر کله افراد د مؤمنانو ذکر کړو نو اوس وایي د کافرو سره بېکاره کړه. او درې قسمه بېکار کړه. زه عبادت نه کوم، ما تعبدون، ما په معنا د ما، دا به چې تاسو عبادت کوئ او تاسو زما د معبود عبادت نه کوئ. زه عبادت کوونکی نه یم، ما عبدتم په هغه طریقه چې تاسو کوئ. او درېیم بېکار لکم دینکم ولی دین. تاسو له خپل دین دی چې کفر دی، او ما له خپل دین دی چې توحید دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نصر 119 دی پس د کافرون نه، او آخري صورت دی 114. او نصر نوم یې په اول آیات کې راغلی. او روح المانی به دې ته سورة التودیع وی، ځکه چې دا صورت آخري صورت راغلی و. مخکې درې بېکاټه نو په دې کې درې زیري دي. نصر به راځي یو، فتح به راځي دوه، خلق به د الله په دین کې داخلېږي درې. نو د درې واړو په مقابله کې درې دغه حکمونه چې کله امداد راشي نو الله د نقصاني صفات نه پاک وګڼه. چې فتح د وطن دې راشي نو الحمدلله پې ویوه. او چې ملګري دې ډېر شي، استقبالونه به تکېږي، زنده‌باد به یې، زړه به دې څوکه کوي، نو فاستغفره د الله نه بښنه وغواړه. او دوامه خبره پې انه کان توابا، دا په هغه باندې تفریح ده. سورة لهب 119 دی پس د سورة النصر نه. او په ترتیب کې دا د اوایلو نه دی، شپږم دی پس د سورة الفاتحې نه. په مخکې صورت کې بشارت ورکړی، نو دلته وایي بل بشارت چې دشمن به دې تباه شي. او د صورت دعوه د توخیف دنیوي او اخروي. او صورت ممتاز دی، اولنی په دې ممتاز و چې آخري صورت و دا په دې ممتاز دی چې په دې کې د ابولهب او د هغه د ښځې ذکر دی. پیغمبر ته ویلي د صفا په ډېرۍ چې تبا لک سایر اليوم. نو پیغمبر جواب ورنه کړ، د الله غیرت په جوش کې رالو او هغه الفاظ یې راوړو چې ابولهب دې تباه شي. د کینسر نکۍ پرې راوختله او د هغې نه هغه بیا مړ شو. خخویم نه تفسیر ابو سعود لیکلي، نو په سودانانې قبر ته ورارته و. تباه دې شي دواړه لاسونه د ابولهب. نوم یې عبدالشمس و، خو ښایسته و، د مخ نه لمبه خوته. نو ابولهب ما لمباش نه کوه ما کسب، هغه مرتبه قریشي سردار. او ورته به نوځي ښځه، هغه هم شیطان ګوړي و مې جمیل بارونکي د ډکو. په خپله به یې خشاک راوړو. یا ابن جریر وایي غني به یې راوړی، د نبي علیه السلام په لارو کوڅو کې به یې چیلي. یا ماجدي وایي شیطاني به یې کوله. نو حمالة الحطب شو، په غاړه د دې کې به رسۍ وي د منجو نه، او هغه ګېډۍ بروټۍ به یې پکې راوړه. او یا په غاړه د دې کې به رسۍ وي د تارونو د اوسپنو نه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. 112 دی پس د لهب نه. او دغه چې دی 22 دی پس د سورة الناس نه. مکي صورت دی، 5 جملې پکې دي او دعوی ثبوت بالتوحید دی. اصول کې مې ته ویلي یوه جمله قل هو الله احد، دویم الله صمد، دریم لم یلد، څلورم ولم یولد، او پنځم ولم یکن له کفوا احد.
چې یو دی نو موجود هم دی او صمد دی نو ریټارډ نه دی او یهود وی عزیر ابن الله پیرنګیان عیسی ابن الله او مشرکین الملائک بنات الله نو لم یلید نو بیا کفارو مطالبه کړې موږ ته نسب بیان کا نو ولم یولد نو بیا دا په د سوال چې قطع بچوړي نه باره مور پلار نه نو ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فلق سورۃ الاسم پس د اخلاص نه او په نزول کې دا شلم دی پس د سورۃ فیل نه په دې کې د الله یو صفت اعوذ برب الفلق او د څلور شرونو نه پناهي می شر ما خلق یو دا او د شر د تیرې شپې نه دا وقف دا او د شر د کوونکو جنکونه د ښځو نه د لبیز نونو په نبي علیه السلام جادو کړی او درې او د شر د کینهګر نه کله چې راسکینه کوي رب الفلق وی چې رب د سبا دی نو دا په مکه په ټوله دنیا عموما په مکه مکرمه خصوصا د شرک تمخور و نبی علیه السلام ډېر خفه نو شب ګریزان ہوگا آخر جلوه خورشید سی او یہ چمن معمور ہوگا نغمه توحید سی نو دا دنیا تا بزده قرآن رسو مکه کې رڼا شو مدینه کې شو او دارنګې د دنیا په اطرافو کې شو دیوبند ته راورسېده دیوبند نه مولانا ګنګوهي پکې و ډېر لوی هستی هغه له مولانا حسین علي ورکه رحمه الله او هغه له شیخ القرآن غلام الله خان صاحب رحمه الله ورکه او شیخ القرآن مولانا احمد طاهر ولا ورکه او بیا د هغه دپاره شاګردان او په هغو کې ما غریب هم څه ونیوله تر نول تر رڼا راورسېده نو ته خفه کېږې ولې محنت وکړه دا رڼا به الله دنیا ته ورسوي دا نوم یې ځکه وویې بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې د الله درې نومونه رب الناس ملک الناس اله الناس چې پیدا کړی الله نو تربیت به د الله کوي باچایي د الله په قرار ده او فریاد رس یو الله دی په دې کې د لیډرانو رد وکړو چې دا لیډر به هر څه کوي او دا د باچایي به 15 کالی او دا به ټول سړکونه او بجلیانو خدمت کوي او منه کي چې څه خوړلي هغه وکړي په بیت الخلا کې انوري سره د پایتخت سړکونه وراني نو د نورو ځایونو به سهاري یا په مجلس کې درې کسانې پالونکي د وړو باچا د پیغلو د ظلمو او مددګار د بوډاګانو د زړو د شیطان نه چلخناس په ځي راځي په ذکر به د نڅښتي او کنی نو بیا به وسوسې اچوي سینو کې وسوسې اچوي او دا په دوه قسمه دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین سوره فاتحه کې 15 خبرې دي اول دعوه د توحید